د پاکستان د ونډو بازار د 600 درجې نه زیات غورځېدل او پاکستانی روپۍ د ډالر په مقابله کې بې قدره شوې ده. اقتصادي پوهان وایي چې د ونډو بازار ټیټېدل او د روپۍ بې قدره کېدو علت په ملکی سیاسي بې ضابطګي ده. په پاکستان کې د ونډو بازار غورځېدل او روپۍ بې قدره شوې دا په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان پرون اعلان کړی چې د جمعې پر ورځ د لاهور نه اسلام آباد د حکومت په ضد لانګ مارچ وکوي. اقتصادي پوها او په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو اتحادیې مشر ملک بوستان وایي چې د عمران خان د اعلان وروسته د ادارو ولس ترمنځ د کړکېچ اندېښنه راپورته شوې او د هغې اثرات نیغ په نیغه د ونډو په بازار پریوتې دي. په خبرو کې هغه وویل چې پاکستان چې د FATF څخه بهر شو نو د هغې سره په مارکیټ کې مثبت تاثر جوړ شوی وو، خو د سیاسي بې ضابطګۍ سره د کاروباریانو اعتماد بیا بې ځایه شو او اغېزې یې ښکاره شوي. هغه زیاته کړه چې باید حکومت او ادارې د سیاسي ثبات دپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان سټاک ایکسچینج د ویب پاڼې تر مخه نن سهار کاروباري ورځ مارکیټ په 40,090 درجې روان شوی او ماسپښین په 2 بجې 619 درجې راکم شوی و. د دې ترڅنګ په انټر بانک مارکیټ کې د روپۍ په مقابله کې ډالر 10 پیسې ګران شوی او د ډالر بیه په انټر بانک کې 240 روپۍ او 40 پیسو ته رسیدلې ده. تیر ورځ په انټر بانک مارکیټ د ډالر بیه 219 روپۍ او 3 پیسې و، خو په پرانیستي مارکیټ کې د کاروباریانو په وینا دا وخت په مارکیټ کې یو ډالر په 240 روپۍ خرڅېږي. د خزانه وزیر ساغډار نن په ټوئیټر ویلي چې د ایشیایي پرمختیایي بانک لخوا پاکستان ته 1.5 ارب ډالر منتقل شوي دي او دې سره به د پاکستان غیر ملکی زر مبادله ذخیره مستحکم شي. د پاکستان د مرکزی بانک د ویب پاڼې تر مخه د روانې میاشتې اکتوبر په 16 نیټه د مرکزی بانک سره د زر مبادله ذخیره 2.8 ارب ډالر وا او په ملک د کمرشل بانکونو په ګډون ټول غیر ملکی زر مبادله ذخیره 13.15 ارب ډالر وا. اقتصاد پوهان وایي چې د پاکستان اقتصاد بهرنو پیسو ته ضرورت لري چې استحکام عمومي، خو د دې لپاره ضروري ده چې په ملک سیاسي اړې ګړې نوي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400